لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله دا خدای غضب او قهر ته وګوره دا کورونا وایرس دی که څه وایرس دی دا ضرور یو ملک ته بل ملک ته بل ملک ته بل ټول خلک په ټینشن کې پراته دي دا راضي به یا به نه راضي او خلک په غم کې پراته دي چې دا به څه کېږي دا خدای د معاشي علاج چا سره نه نو زمانونو دا اسلام صرف د مونځ نوم نه دی چې مونږ په منډه راځو مونځ او د مونځ په معنا هم نه پوهېږو چې د مونځ څه مقصد دی اسلام یوازې د دې او دس نوم نه دی ګوره اسلام یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري د اسلام احکامات دي د اسلام اعمال دي هغه زده کول پکار دي مونځ زده کې د مونځ په چل ځان پوه کې د مونځ په معنا ځان پوه کې قرآن زده کې ترجمې او کې ځان پې پوه کې نیکانو سره کې نه دعوت و تبلیغ سره تعلق جوړ کې علماء سره ناستو کې دین زده کې دا الله تپوس کوي د پیغمبر مقصد خو همدغه د رسول الله مبارک ته وایي چې دا چلو تر پیغمبر نه لوی سړی هغه نه دي کړي تاسو وکړل بچو باندې علم وکړي دین اسلام ته بچي وقف کې او د اسلام دپاره محنت وکړي او خواري وکړي او دا اسلام په خپل کور کې په خپلو بچو په خپله ښځه راولئ مونږ وایو لکه ملک اسلام رانغی ملک کې دې خدای اسلام راولي خو زما دا شپږ فوټه وجود کې دې خدای اسلام راولي ملک کې دې خدای راولي ضروري خبره ده چې ملک اسلام راشي ملک به په امن شي اطمینان به راشي سکون به راشي دین خدمت به وشي خو لیکن هغه اسلام چې د مستعدات سره تعلق لري دا شپږ فوټه وجود اسلام کې ډوب کړه ادخلوا فی السلم کافه مکمل دا ډوب کړه زمارونو ډېر لوی محنت حضور پاک کړی د اسلام دپاره الله پاک دې زمونږ هم د اسلام خدمت نصیب کړي یا الله د رسول الله مبارک او د هغه د صحابو چې دا کومې قربانۍ د کوم دین دپاره کړي دي الله په هغه دین زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کړي خدای د اسلام نه مونږه محروم مکې اسلام او ایمان هم نصیب کړي خرم اوس حضرت خضر څوک سوک وی دا آدم علیہ السلام زو سوک وی دا آدم علیہ السلام مسیو سوک وی دا الیاس علیہ السلام پیغمبر باہر کے اختلاف پکشتا دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانی نمخ کے دور میں کیو انسان تیر شوید پیغمبرو تو ولیو سوک وی دا ولیو نیک انسانو اور آجی حدارت دا اللہ پیغمبرو ځکه چې پیغمبر موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر شاګردی له ولځي نو معلومیږي دا چې دا به پیغمبر دویم دا چې قرآن شریف کې الله وایي وآتیناهم من لدنا علم مونږ له د خپل طرف نه یو خاص علم ورکړو او دا الفاظ بغیر د پیغمبر نه بل چا دپاره نه استعمالېږي آتیناه رحمة من عندنا دا لفظ چې مونږ د خپل طرف نه یو خاص رحمت ورکړو دا ما سوا د پیغمبر نه بل چا دپاره نه استعمالېږي بل ماشوم وجل یا کشتے ماتول پردے کشتے نہ دل استل دا بغیر دا وحی نہ کیگی دا پا الہام نہ کیگی دا پا وحی کیگی وحی مضبوط دلیل دے معلومی گی دا کہ دا اللہ پیغمبر تیر شوی جم دے دی کمل دے اس تک نشتا نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فرمائے کہ دا وفات شوی دا اغا زمانہ کی موجود ہو اور بیا وفات شوی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا سنو علماء ہوئے محققین او اکثر علماء وکینا دا جم دے دے اللہ دل عمر اوگد ورکڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی علیہ السلام مبارک اللہ وفات شو یو سړی راغی او جمعات کې تقریر وکړو ډېر خشته د تعزیت تقریر وکړو خلکو ډېر صبر تلقین ورکړ او بیا بار ووته چا ونه پېژن چا یو بل نه تپوس کړو دا څوک دی حضرت علی رضی اللہ عنہ وفرمایل وی دا حضرت خضر علیہ السلام او بعض علماء وی چې کله دجال راشي نو دجال به یو سړی راونیسي او په دامیان باندې به دوه ځایه په اره باندې به پرېږدي او بیا به جمدی کی او دې سړي ته به دجال وی چې په ما باندې اوس ایمان راوړی که نه راوړی هغه سړی به ورته وي نه مخکې م راته پته وه چې ته کافر یې اوس هم ویم چې ته کافر یې وی دا به م حضرت خضر نو اکثر علما وی چې دا جمدی دی اللہ تعالیٰ یو خاصیت ورکړی دی او لوی ژوند دی ورکړی حضرت خضر ورته ولې وی نو خضرت په عربۍ کې شینکۍ ته وایي دوی چې به په کوم ځای کېناست هغه ځمکه به شنه شوه
ور عجیبه الله تعالی ولا طاقت ورکړي. اوس چې وسړی او دې کینی صابر بہت خوره یا درې بہت اچي یا جانماز بہت اچي عجیب په کوم ځای کې ناشته ده الله به غځي کې خپل قدرتي قالین پیدا کړ. هغه ځای به شین کبل شو مزیدار خشتا چمن به پکې پیدا شو تک شین دی بل ازمه کې تنور رسیدل چې شین چمن به الله پیدا کړي. ځکه وته حضرت خضر و نو پیغمبرانو رب العالمین بیل بیل قدرتونه ورکړي دي طاقت ورکړي دا طاقت او قدرت او علم دا د الله تر طرف نه دی دا ول الله ورکړي. نو دا یو څو ضروري خبره ده په دې دغه کې واقعیا کې نو د دې خبرو د دې مسائل لپاره مې دا واقعیا درته ذکر کړم. یو ته بلم یو مسله معلومیږي چې مال یو سړی په حلاله جمع کوي نو دا منع نه دي بیا جایز دي ځکه چې هغه خزانه دا هغه ماشومان او هغه پلار هغه نیک سړي ولا دی والله نه هغه کړی و نو کمال جمع کول منع نو بیا ولا هغه نکاح خزانه ولې قودل او د حضرت خضر علیه السلام په او د موسی علیه السلام په ذریعه باندې ولا الله تعالی هغه خزانه ولې محفوظ کوله. دا یو څه خبره کې نه معلوم شي. او د ټولو نه بنیادي څیز دا دی چې یو سړی به ځان ته لوی سړی نه وایي، یو سړی به ځان ته ډېر پوه سړی نه وایي، یو سړی به ځان ته ډېر ښکلی سړی نه وایي، یو به سړی به ځان ته ډېر اوچت سړی نه وایي. کبر به نه کوي، لویي به نه کوي. او که یو سړی دی هم لوی خو الفاظ به هغه نه استعمالوي چې د هغې نه د لویۍ او د بړایۍ بوی راځي. د ټولو نه ښکلي صفتونه، د ټولو نه لوی طاقت، د ټولو نه لوی علم، د ټولو نه لوی قدرت دا د چا دی ورونو؟ دا د رب العالمین دی. هغه ذات چې نه پې ستړیوالی راځي او نه ولا نه تې بوی ځي، نه لاړې توپل پکې شته او نه بیماري راځي، نه ولا مرګ راځي، نه ولا خوب راځي، نه ولا ستړیوالی راځي. ایو د رب العالمین ذات دی ورونو. من ټول الله ته محتاج دی، پیغمبران هم الله ته محتاج دي، اولیاء صلحام الله ته محتاج دي، علماء او طالبان هم الله ته محتاج دي. نو خدای دې په مونږ کې عجیبي پیدا کړي.